أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. سورة عبس مکی سورت تے سلیرشتم نمبر دے پنزول کے رست د سورت نجمنا. سورت تا یو سورت عبس وی بل سورت صاخوتهم وی او سورت اعماوتهم وی. مخی سورت کے دلائل ذکر کرو مختصر ندلت کے تفصیل سر ذکر کئی. دارنگے مخی صورت کے تذکرہ و فیضا جاءت الطامۃ الکبریٰ ندلت وی فیضا جاءت الصاخہ. پر صورت کے دعوت صورت بئی تیختا د یو بلنا پورز د قیامت الفرار فیما بینہم تیخت بئی د یو بلنا رور د رورنا دارنگے پلار د زوینا زوی د پلارنا مور د بچینا بچے د مورنا خزا د خاوننا خاون د خزینا د یو بلنا بتختی. صورت کے بیان دے د تیزی پا تبلیغ باندی تحزیز پی تبلیغ دے نو مسئلہ اورا سوا پاسا مسئلہ بیان کا یا خاص کر تذکر د دی کئی چی سوک متوجہ دی سوک کڑاو کئی راغلی ناستی نو آغی تا توجہ کا. رستو تذکرہ بکئی زجر بور کئی منکرین تا عظمت دا قرآن کریم ذکر کئی صداقت دا قرآن کریم و عظمت. بیا دلائل و پیش کئی لس دلائل و پیش کئی آخر کی اواخر کے دو قسمہ مخونہ بذکر کئی دو قسمہ دا خلق بئی یو با روخانی او یو با خڑی یو با خوشحال یو بل با خفی یو با سپینی او بل با توری
دای تذکرہ بکئی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عبس وتولى، عبسا خپشو وتولى او مخواړو، ان جاءه الاعمى پراتلو دړون صحابي. یوړون راغه سترګو باندې معذور ده، داغه پراتلو باندې خپشو. بازی وی عبس وتولى، خپشو پیغمبر، وتولى او مخی واړو پراتلو داړون صحابی. ولی وجه سوا وجه داوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غټ کار کې اخته ده، مصروف ده. کافران دی، د کافرانو غټان دی، د اغی سره ناسته، اغی له دعوت ورکئی، د اغی سره د توحید او د ایمان خبره کئی. پدې کې داړون صحابی دے اینی نا سوک ناستی سوک ندی. راغه خبرې شروع کړې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ستپوسونه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه باندې خپش وي، نو مخه ته مواړو. مطلب داو چې دا وخت زه د نور خلقو سره لګیایم، کافرانو سره لګیایم، اغیله دعوت ورکوم، هغه پردی دي او ته خپلې، نو خپل لک صبر پکاري. نو ته صبر وکا، نه زه تختم نه ته تختې. دا خبره وس نشي جو لږ وروستو بشي، او دا نور کسان بیا پلاس نه راځي. دا اوس پلاس راغلی، نو چې دې سره خبر وشي، کده دې پزړه کې الله ایمان ورکوز کی نو فائدہ ده. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپش. الله رب العزت آیاتونه راولېګل چې دا خو ستاهرسته، په دې باندې چې دا خلق ایمان راوړي، ایمان قبول کی. لیکن ادب د دعوت دا دی چې کم یو سړی طلبگار دی، نو هغه طرف ته توجه پکار ده. کم یو سړی چې بے طلب دی، هغه ته کته لګیای، نو هغه باندې اثر نه کوي. دیو جنا زمون تبلیغیان رونم داوی دعوت با هغه چاله ورکه چې هغه ستا د خبرې قدر وکړي، کم از کم د خپل ذهن راپاسي، خپل کار پریږدي، ناغله دعوت ورکا. او کله چې هغه خپل کار نه په عزت وای، خیر ده ته مزه اورما دل دعوت مور کوي. ولې د سره دغه خبرې قدر نشتی، چې قدر نه نو به قدر ته خبره ما وای وتا خبره ته مور غرزوا. دا خو د خبرې حق دی. نو الله رب العزت آداب ذکر کوي. اے مسلمانانو، تاسو آئنده د پاره چې څه کوئ نو په دې باندې خیال ساتئ چې پچا کې طلب نشته ته به لګیای، نو دا بدی سی لکه دیوال ته چې لګیای، دا په خبر حضرت نه ورکوزیږي. خلق وی په یو وګي اوري او په بلی وباسي، نو دې سي سړی له دعوت ورکول نه دی پکار. دویم بازی وی قاضی عیاض هغه ذکر کوي چې دې کې ضمائر راجع دي هغه کافر ہوتا. کافر چې کم ناستی، هر یو کافر دا ضمیر راجع کیږي.
مطلب بداشی عبس و تولا خپشو تندے تریو کو و تولا او مخیوارو چا اغی کافر ان جاہو الاما پر اتلو داولون صحابی ولی دیکھ کسانو داوی ستاب مجلس کے داسی خلق دی چا غریبانان دی منگل داغی پا مجلس کے ناستل خون نرا کئی تا دغا خلق لری کانو منگ با رستا مجلس لراشو منگ با دا سرکینو نستا مجلس دا غریبانان نازی دا خلق پا غرور کے تکبر کے اختدی غریبانان خلق اگر آزی حق منی حق دا پارا اگر آزی کینی تکلیف برداشت کئی اگر غواری دا چیز دے دین واورم دین دی ازدکم او پا دین دی عملو کم او کم جے غٹان دی ناو دی پرواہ نکی ناو پا دی غریبانانو پراتلو میں خپکی نزکوئی عبسا و تولا خپشو مخی تریوکو و تولا مخی تریوشو و تولا مخی وارو شائکڑا ان جاؤ لآما پراتلو دا غلون صحابی وما یدریکا لعلو یزکا اللہ تذکرہ کئی اللہ ادب ذکر کئی بعضی خلق یو خبر کئی لگوڑے مناسب نہیں زما استاد پارا نہ مناسب جما و تعداد سے الفاظ ہوایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی کہ اللہ خپل پیغمبر اوزورو خپل پیغمبر لے عتاب ورکو یا بل دا سے الفاظ استعمالو لیکن لگوڑے خیال پکار دیں ننا دا ادب دے ما تا و تا تا ادب دے کلا یو واقعہ مخی تا اللہ راولی دے دا پارا چی ماغیبانی حکم نازل کی آیتون نازل کی آیتون نازل شو خبر راگے چی او ورپسی خبر کئی چی آغا سڑے چی پاگا کی طلب دے نا آغا طرف تا توجہ کوا آغا تا علم ازدکوا وما یدریک لعلہ یزکا اس خبر در کئی تعالی چی شاید دے با پاکشی دے با پاکشی دا زڑو پاکشی دے با دا شرک نقلار شی دے با توحید تراشی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکروا فتنفعه ذکرا یا بپن واقلی دینو پیدا بور کی دل پن دغه کافر چې دین دی بپن واقلی نا غفر با دل پیدا ور کی دے با خبر واوري نا خبر بول بیا پیدا ور کی خبر بس رت ور کو زکی نا دی واغ نه دی کنه نا اما من استغنا بہرحال هغه سړی من استغنا چا زان مستغنی کئی اغا زان بے پرواہ کے استانا ستا دا خبرینا ستا دا بیاننا دا اللہ دا خبرینا اما من استغنا ہر آغا سوچ آغا زان بے پرواہ کے دا اللہ دا خبرینا زان بے پرواہ کے ستا دا بیاننا دا پرواہ نشتی فانت لہو تصدہ نو آیا تب آغا پسی ور لگے دلے تب آغا پسی ور پسی کی گی تو آغا طرف تا توجہ کے تب آغا پسی لگے دلے ہوئی آغا دا سر آڑو اورینا آغا خبرہ آبا دید آڑو وگ نگ دی دا آغا پس لکے دا سر دا دے قدر و قیمت نشتی آغا تب پسی لگے دلے وما علیکا اللہ یزکا او لازم ندی پتا بانے چی دے ولی پاک نشو وما علیکا اللہ یزکا وی نرسینو کی اللہ رب العزت وی نشتے پتا بانے مگر صرف رسوانا دا وما علینا الا البلاغ وما علیکا الا البلاغ پیغمبر پخبل ہم وی وما علینا الا البلاغ نشتے زمان پسیمہ بانے مگر صرف رسوانا دا اللہ و تم وی وما علیکا الا البلاغ نشتے پتا بانے مگر صرف رسوانا دا کلو بلغ ما انزل الیک اور رسوا
اخواته د هر یو سړي بیا خپل جوړ چې سکی کوي وا خبر وخت رسول پکار دی خبر ورسېدا وس هغه مسلمانی او کنه مسلمانیږي خبر منی او کنه منی وس د خپل جوړ لې دا نه چې هغه کافر دی امریکای کافر دی روس کې کافر دی ہندوستان کې کافر دی نور ځینو کې کافران دي دا خلک ولې نه مسلمانېږي دا ولې کافر مړ شو دا به زما استاد ته پوښ کیږي نه ما استاد ته پوښ کیږي خبر هغه تر رسید الله خپل مهنت پکار دی چې مونږ هم سنسو او کو چې هغه ته خبره ورسو لیکن زمانه دا هغه ته پوښ باندې کیږي چې دا سره ولې کافر مړ شو هغه څومره چې کافران مړ دي دا کافر ولې مړ شو ستانه مت پوښ کیږي نه خبره دا د خپل وس مناسب خبره رسوا وما عليك الله يزكى لازم نه د پتا باندې چې دا سړی ولې پاک نشو د دې سړی پاکې دل پتا مې لازم نه دي نستانه دې ته پوښوم نه کی واما من جاءك يسا او هغه سړی چې هغه راغی تا یسا چې منډه وای هر هغه څوک چې هغه راځي تا ته په داسې حال کې چې منډه وای او هو یخشا او یری د الله نه هغه یریږي چې او زما بس کېږي زمانہ مسله یې رشي دا ما ته قران ټکه را نه هیر شوی ما ته دا مسله او ویلې شي ما ته دا مسله زده کړې شي او هو یخشا یریږي راضی تا تا منډي وای کوشش کوي چې تا پس راشي تا خپل راشي ستانه دیني زده کی او هو یخشا دې یریږي فانتانو تلهان ته دا غنا ځان به پروا کې د دا غنا توجه اړه بل طرف ته تبه پروايي کې نه به پروايي نه د پکار کلا چری نه نه د پکار دا به پروايي نه د پکار یو سره راضی تعالی ستانه دین زده کوي ستانه مسله زده کوي نو هغه به پروايي مکوا داسی بازی یو طالب راغی عالم خوالا وته وی ز علم راغله علم زده کوم راغله مستغفالا دا علم حاصلول د پارا خبره به دا موږ چې زما سره راشن لګ دے مکه طالبانو خپل خرج کاو راغلم دې د پارا چې ستانه دین زدکم او زما سره راشن چې کم ده نو څه چلو کم هغه ما سره خبر ټیم نشتی او راځه د شپې راځه د شپې چې نور سبقونه هر ختم شو آخر کې د جمع شپې دي استاد راغی کیناس ځان سره یو لوټم راوست ځان سره خوا کې خودا شاګرد به زه حیران دي داس چل گئی په دې جمع کې په لوټه باندې چل گئی په دې وبو باندې چل گئی ده لګیا و سبق شروع کو سبق وی پدې کې وی چې مال کلبا معمولی غونډه کې پریشانی راغلا سستی براغلا خوب برابر راتو نو دې هغه چونګډک کړو ما په مخ باندې راوښ زمانه به خوب وتخته زه پوښتنه چې دا وبې دې د پاره یو چې نا وخت دی هغه سړی ذهن بیا کار نه کوي یو ټکه به هغه به سړی بل سړي وای په دغه وخت کې سړی ذهن کار نه کوي بیا کار چې کوي نو هغه بیا په سهار کې بیا ښه کوي سړی له خوب کې را پاسي سهار ته نږدې ناغه کې بیا دماغ تازه
آرام کړي دمه کړي. نالله یو دا کلا دا غفلت نه پکا یو عالم دی یو مولا دی هغه ما سره بنه ملاويږي خاوي. بعض خلک یې داسي څوک مسئله ته پوښتنه راځي پلان کې ټیم کې برازي دي رست باندې راځي کدا وخت کې سوګرانه دروازه بیا بند دی. نه نه کلا داسي نه پکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل دروازه نه بند کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کې صحابه د پاره تیار ناشته چې هغه ورسدي نه هم داسي ناشي هر وخت ادب پکاری. بہرحال سوال کون کی لا تپوس کون کی لم پیجندل پکاری وخت پکاری ولې کله بعضی وخت بداسي چې هغه د سړی د آرام وخی بعضی وخت هغه به د سبق وخی هغه به د مصروفیات وخی بداسي وخت کې سره تپوس کې نو هغه حالت کې هغه ذهن بل طرف ته ده نو کله خبر سیوانه وي جواب سی ورنکی کله جواب ورکی خو اخوا دې خوا کې تادي سره وي سره په پوه نشي. کلا انها تذکرہ او دا غفلت نه ده بکار یقینا سورتونه د قران کریم چې دین دا خو پند فمن شاء ذکرانو سوچ غواړي نو واضحلی پند واغلی دا قران کریم دی یاد کی مخی ویلو بل ذکی بل شان ویلو اور دا قران کریم پند نو سوچ اغلی ایمان راوړي نه ایمان دی راوړي سوچ نه راوړي نه دی راوړي. دا جمهوریت نه ده چې او چې سکه جو کوا نه نه الدګي او ته ویلو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا. سوچ ایمان راوړي ایمان دی راوړي سوچ کفر کې کفر دی کې خو یاد ساتي منګه کا تیار کړل کافرانو د پاره جهنم تیار دی د پاره. فمن شاء ذکرانو سوچ غواړي نو واضح لپن دا قران کریم آیاتونه پس کې دي په صحف مکرمه پاغه صحیفو عزت منو کې دي. قران کریم صحیفې دي پاکي دي د قران کریم دا پانی دي دا پاکي دي د قران کریم دا غتی دي دا پاکي دي د قران کریم سره چې کم شی لګیدل کم کپڑا لګیدل کم غلاف لګیدل نو دا پاک دي هر څه پاک دي. قرآن کریم پاک دے فی صحف مکرمہ پاک صحیفوں مکرموں کے عزت مندوں کے مکرمہ عزت مند دی خواہ مرفوعات اوچتی دی مطہرہ پاکی دی دچا لاسو تنرسی دی شیطان لاسو تنرسی. دا کلام دچا دے کلام دا اللہ دے دا اللہ اچت ہے دا اللہ کلام اچت ہے. خلق کوئی کلام الملوک ملوک الکلام دا بادشاہانو خبری چی ناغا دا خلقو دا خبرو بادشاہانی کلام الملوک ملوک الکلام. نو دا اللہ کلام دے نو آغا دا طول نو اچت ہے مرفوع اچت مطہرہ دا اللہ دا خبری چی دی دا اللہ کلام چی دے نو دا پاک دے بی ایدی سفرتن پلا سنو دا لکن کو ملائکو کی دے. دا قرآن کریم دا پلا سنو دا ملائکو کی دے دا لکن کو کی ملائک چاہا لکن کی دے قرآن کریم لکی التکے لوح محفوظ نے لکی نراوڑی دلتکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رسی کرام بررا آغا ملائک چیزن آغا نیکان دی بررتین عزت مندی کرام عزت مندی بررا نیک دی نیکان و عزت مندی خواہ چوک دا ملائک. قرآن کریم راوے خلقو تا راغو رسے نو خلقو لپکار دی چی ایمان پی راوڑی
وی منی عمل پیو کی دې باندې بس کو الله رب عزت موږ قرآن سنت باندې عمل توفیق بانګ وایي